بسم الله الرحمن الرحیم. محترم عزیزانو، تاسو ته پته ده چې دا هر څه کېږي دا د الله تعالی په توفیق باندې کېږي. الله تعالی چې چاله توفیق نه وي ورکړی که نه، نو یو انسان یو عمل هم نشي کولی، نه ذکر کولی شي، نه فکر کولی شي، نه دعا کولی شي، نه جړا کولی شي، نه د الله نه غوښتل کولی شي، نه تلاوت کولی شي، نه ذکر کولی شي، نه لمونځ کولی شي، نه الله خپل کور ته پرېږدي. دا څومره څه چې کېږي دا د الله تعالی نه په غوښتو او په د الله په توفیق کېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به اکثر دعا دا کوله: اللهم اجعل حبك احب الی من نفسی. یا به دا دعا: اللهم اجعل حبك احب الاشیاء. خدای پاکه ما له دومره محبت په الله کې چې هغه زما د نفس نه سوا ګڼي. بل ځای کې پیغمبر علیه السلام دعا کوله: اللهم انا نسألك حبك احب الی من نفسی ومن اهلی والماء البارد. پیغمبر علیه السلام به یا خدای پاکه ما ته خپله مینه محبت دومره را نصیب کړي چې ما ته د خپل ځان نه ګران شي، د خپل اهل و عیال نه، د خپل مال نه، او خدای پاکه د یخ اوبو نه. یخ اوبو یو ضرورت دی، ډېر اهم څیز دی. بهر کې ابتدایي تفصیل کې خو نه ځو، خو هر څه چې کېږي دا د الله تعالی په توفیق کېږي، د الله په رحم باندې. یاد ساتئ که نه، د هر څیز دپاره به چې کوم دی څه څیز هغه به چې کوم دی قربانۍ. ته ګل حاصلې نو ازغي به خامخا څه کړي؟ ازغي به چې کوم دی برداشت کړي. چې ګل حاصلې ازغي به برداشت کړي، ځکه چې ته نیکي او الله چې کوم دی حاصلې نو د خلکو خبرې به اوري، د خلکو تکلیفونه به اوري، پوهېږې د خلکو خبرونه چې کوم دی خلاصېدلی شي. دا مثنوي چې کوم دی دا مولانا روح رحم الله کتاب دی، ډېر زبردست کتاب دی او دا الهامي کتاب دی. علما ذکر کوي دا مثنوي په دې کې واقع نقل کړې ده. یو بادشاه او یو غلام چې کوم دی، آقا او غلام چې کوم دی، هغه په لاره باندې روان او په لاره باندې چې کوم دی تېرېدلو، اذانونه شوي د لمونځ ټیم و. نو د لمونځ په دې دوران کې د غلام د آقا ته ووایي: وایي بادشاه، وایي ته دلته لږ کښېنه، ما له لږ وخت په رانه کړې چې زه دې جومات کې لمونځ وکړم. او ورته وایي صحیح ده، لمونځونه خو بیا لږه زر راوځه ګورې. ورته وایي صحیح ده جي. نو هغه ننوتو، په لمونځ باندې چې کوم دی ودرېدو، جمع یې وکړله. خلک د جومات نه راووتو، ده ته الله تعالی داسې مینه په دې زړه کې اچولې وه، داسې خوند یې ورته ورکړی و. کتابونه ذکر کوي، حکیم اختر صاحب چې کوم دی یو خپل کتاب بات ان کې یاد هغې کې دا واقع نقل کړی. وایي دومره خوند یې دله ورکړی و که نه، دا لګیا دی په لمونځ باندې ولاړ دی، نفلونه دی، لمونځ دی، ځکه چې د خپل رب په عبادت کې دی. نو دې آقا پسې د چا بار نه اواز وکړی: لکه خدای دې میرات که تباه شي، ټول خلک د جومات نه راووتو، ته پکې لا اوس هم ناست دی، ته بهر نه راوځې، بس که راوځه. او ورته چې چا نیولی که څه چې ډېر څه کړی، چا تړلی که چا نیولی، څه مسله شوې ده؟ او ورته یې باچا او زه چا نیولی یم؟ وایي چا نیولی؟ وایي کوم ذات چې تا دننه نه راپرېږدي هغه ذات ما بار نه در پرېږدي. کوم ذات چې تا دننه نه راپرېږدي، تا خپل ځان ته نه وترې، هغه ذات ما د خپل ځان نه پرېږدي چې د هغه سجدې پرېږدم، بار ستا خواله در وځم. اوس وګورئ، یو آقا دی، یو غلام دی. غلام چې کوم دی آقا بار ناست دی، په هغه هم وخت تېر شو، الله یې په آقا بار ناست دی، په هغه هم وخت تېر شو، الله یې خپل کور ته نه راپرېږدي، دغه شان ناست. او غلام د الله کور ته راغلی، الله تعالی په محبت او مینه کې چې کوم دی دومره مست شوی دی چې زړه یې نه کېږي چې د الله عبادت پرېږدم او بار وځم. دا د الله توفیق دی. محترمو عزیزانو، الله نه به د الله توفیق غواړو، د الله محبت په غواړو. کله چېرته الله تعالی محبت نصیب شو که نه، دا هر څیز برته چې کوم دی دا برته بیخي هسې ګپ ښکاره شي. ځکه الله تعالی بار بار قرآن کې دنیا ته لهو لعب ویلی دی، لوبې ټوکې ورته ویلي. محترمو عزیزانو، دا دنیا لوبې او ټوکې دي چې موږ او تاسو دا الله تعالی حقیقي مینه چې کوم دی اختیار کړو. الله نه دغه دعا بار بار غواړو چې الله موږ ته خپله مینه را نصیب کړي، او الله موږ ته خپله مینه را نصیب کړه، انشاءالله دنیا او د آخرت خیر به راته نصیب شي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.